أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له وبعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه وبعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله محترم مسلمانان اوریدونکو دا ډېر قیمتي ورځې دي ډېر د فایدې ورځې دي اکابر علما دیتا د سیزن ورځې وایي او دا ورځې د سیزن دي لویه موقع ده نو کوشش دا پکار دی محترم مسلمانانو اوریدونکو ورونو چې په دې ورځو کې مونږه هغه څه وکړو چې مونږ د هغې عمل د وجې نه د الله د رحمت مستحق جوړ شو لکه څنګه چې حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د رحمت ورځې دي دا د مغفرت ورځې دي دا د رحمت ورځې دي نو هغه عملونه کول پکار دي هغه کارونه کول پکار دي چې د الله رحمت سره ته متوجه شي او د هغه کارونو نه ځان ساتل پکار دي چې د الله د رحمت نه چرته سره محروم پاتې نشي دا ډېر قیمتي ورځ دي ځکه قیمتي دي محترمو یو درې خبرې چې دا ولې قیمتي دی دا ځکه قیمتي ورځې دي چې په دې ورځو کې د مؤمن بنده د نارینه او د زنانه د عملونو هغه ریټ او د هغې هغه ثواب هغه بړاوي په مخه بړاوي خبره په دې ورځو کې بړاوي وی څوک نفل کی دا غي اجر څه دی په مقابله د فرض کی او څوک چې فرض کوي وی دا غي اجر چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غي اجر دون دی لکه چې اویا پیر د مسبقین منځو کی اویا پیر چې سره فرض منځو کی دا غي اجر سره ته ملاو شي او دا یو موږ اجر تاسو ته پته رسول الله نور اجرونه خپل په ځای باندې خو صرف یو اجر ته ګوره وای کله چې یو مؤمن بنده د کور روان شي جمعه طرف ته منځ لا کړه نه دی د مانځ په نیت را روان دی صرف را روان دی وای د دې مانځ طرف ته راتلل الله باندې دون ګران دی دون قدردان دی وای د دې په هر یو قدم باندې ګناه معاف کیږي او نیکي
درجات کې واضح دي څونه فواید دغه نظر دي نو دا ورځې قیمتي ورځې دي ښه په دې ورځو کې هم موږ چېرته د سستۍ شکار نه شو د غفلت شکار نه شو هسې نه چې په دې ورځو کې هم موږ انتهایی د غفلت نه کار واخلو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي درې بدبخته خلک دي الله درې قسمه بدبخته بدنصیبه خلک دي یو اولنی بدبخت انسان هغه دی من ادرک بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له ودا انتهایی بدبخت انسان دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا سړی رمضان کې ژوند دیو روزي ته راورسېدلو د روزه لاندې کړه روزي میاشتې دته حاضر شو دی ورته حاضر شو لیکن پر رمضان المبارک کې نه تلاوت وکړو نه نفلونه وکړل نه د فرض منځونو خیال وساتو نه تلاوت وکړو نه ذکر وکړو نه الله په بل عمل باندې راضي کو دغه د میاشتې سلاړه ولاړه فقط پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائے بعد من ادرک رمضان پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی دا انتہائی بدبخت انسان دے دا اللہ دا ہر یو خیر نا محروم انسان دے چرته پدې کې را شوخه زکه پدې ورځو کې د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د فرمان مطابق یو حدیث کی راضی وہی رمضان مبارک کی اللہ د رحمت اسیبانی غواړي د بنده د بخښنې لپاره اسیبانی غواړي بس معمولی باندې غواړي نو پدې دا قیمتي ورځې ذکر زما محترم مسلمانانو ورونو چې پدې ورځو کې د مسلمان د عمل ریټ بڑھاويږي ریټ دوچند کیږي درې چند کیږي د هر یو مسلمان د عمل ریټ دوچن کیږي قیمت ورته لګي الله دربار کې په مخه سیوا کیږي او دا کوم عمل چې موږ کوو کنه روزه و د دې د قیمت خودونه سیوا دي چې د فرشتو په علم کې نشته حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الصوم لی وانا اجزی به و دا روزه د دې اجر او ثواب د هر یو عمل اجر او ثواب مقرر فرشتي لیکي ولیکن دا روزه چې فرشتو تاسو د دینه قلار شي د دې انسان هغه کنیکشن او د دې انسان د لوګي او د تند په حالت کې کم تعلق او کم احساس او هغه زما سره تاسو قلار شي زبده لور کوم راځي زکه دته چې کوم لوګ او تند رسیدل د چې کوم تکلیف د چې کوم په بدو رودو صبر کړی او د چې کوم صبر نه کړی نو زما فرشتو تاسو مخلوق کې تاسو د هغه اندازه نه لګي زه خالق یم ما د هغه اندازه لګي زه به ورته خپل شان موافق اجر ورکړم تاسو د دې عمل نه قرار شئ دا ډېر قیمتي ورځې دي کنه اول دا دونه قیمتي ورځې دي وایي وکړه چې دا منخام ټیم شروع جماعت ټیم شي افطار ټیم شي حدیث کې راځي و جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي لا ترد و درې دعاګانې الله نه رد کوي درې دعاګانې الله نه رد کوي یو هغه سړی چې هغه مجبور شوی دی او خلک ورسره ظلمونه کوي مظلوم جوړ شوی دی دویم هغه انسان چې هغه انصافدار بادشاہ دی دریم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې روزدار دی او ماښام د روژه ماتي په وخت کې الله دربار کې لاسونه اوچتوي و اله العالمین دا لاسونه چرې خالي نه پرېږدي الله موږ وګوره څومره سستۍ نه کار اخلو موږ اکثر لارې باندې روژه ماتو اکثر موږ د دعا د سره دغه هم نه خیال هم نه چې موږ سم مزدوري کړې ده او سم تکلیف مو برداشت کړی
راشه تکلیف کیو خالق ته او مالک ته او رازق ته دا غته خپل تکلیف مرهم پټه وو دا قیمتي ورځ دي تا دا في وقت الفطر الله وي ادعوني استجب لكم اے زما پیغمبر زما مخلوق تو وایا زما بندگانو تو وایا زما هغه خلقو تو وایا چې ټول ورځ لږه برداشت کړو تنده برداشت کړو خلقو ورته بدرت ویل او د هغه بدرت برداشت کړو د دسترګو هم احتیاط نه کار اخیستو وګونو هم د احتیاط نه کار اخیستو د جبه هم د احتیاط نه کار اخیستو د خپل زړه کې درنه خیالات هم احتیاط نه کار اخیستو الہ العالمین وی ادعوني استجب لكم زمانه مزدور تو وایا زمانه مخلوق تو وایا دی روزدار تو وایا چې غواړي پر جماعتي ټیم کې استجب لكم زب قبلوما قیمتي ورځ دي کنه او بل دا ولې قیمتي دا انتهایی قیمتي ورځ حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استغفار المخلوقین للصائم دا خو ما تا پتا نشتا تا تا پتا نشتا ما تا تا دخبل دا عمل پتا نشتا دے ما تا تا دخبل دا عمل قدر معلوم دے لیکن اللہ دربار کے دروجے دون قدر دے دون احترام دے اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استغفار المخلوق للصائم وی کله چې دارو جدار په ولار باندې روان وي او کله چې دارو جدار په کوڅه کې روان وي او کله چې دارو جدار زنانه په کور کې لګیاوي کار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کم جارو سره چې دا زنانه دغه میږي جارو گئی پکم لار باندې چې نارینه زنانه روان وي او په دې لارو دې سړو کې په دې سوراخونو کې په دې کې چې څونه لړمانان څونه ماران څونه چنجي څونه کیړې وغیرہ دا هر څه چې دي وایي دا ټول یو دعا کوي کله چې دې په روزدار باندې نظر ولګي وایي الله دربار کې دعا کوي اللهم اغفر للصائم یہ زمون پروردگارا دے روزدار او بخیر دې گناہونو بخیر الله دې مان کې برکت ورزه وای دا مخلوق د الله دې روزدار لپاره دعا کوي قیمتي ورځې دي ګره ډېر او بل حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تاسو له خبره کوله چې دا روزي قیمتي دی ګوره په دې روزي کې هم د جمعه د راتلو توفیق ملاو نشي په دې روزي کې هم د تلاوت توفیق ملاو نشي د نفل او د ذکر توفیق ملاو نشي ګوره خبردار ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام بعد من ادرک رمضان دا بدبخت انسان دی دا بد قسمت انسان دی الله دې موږ سره چې په دې کې هم سړی لا د جمعات ته د وخت راتلو توفیق نه ملایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دو زما امتیانو ته د قیمتي ورځې وای زکا وای دعاء اذا دعا العبد في وقت الفطر وکړه چې دا روزدار ماخام رو جماعت پټیم کې یا د هر مانځن رستو روزدار یا د بام نرستو دا روزدار یا د اقامت نرستو دا روزدار یا چې باران وریږي دا روزدار یا چې کله ماخام قریب کیږي دا روزدار وې کله چې دی دعا د پر لاسونو چته وې الله جل جلاله د دې روزدار د عزت او شرافت د پاره د دې د قدر د بڑاوهلو د پاره الله فرشتي راولېږي چې لاړ شي زما دې بندت صفات کې نه دې چې سوای نو تاسو باندې امين کوی تاسو باندې امين کوی دا دونه قیمتي ورځ دی وې
के राजी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए वे करचे माखाम शी परोज की वे करचे माखाम शी परोज की अल्लाह ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت يوم من بندا أغا فسهينت باندي إيمان واحتساب باندي باندي شبه تراو دودريگي شبه تهجد دودريگي جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائے غفر له ما تقدم من ذنبه ويدي انسان کا الله دو قسم انعامونه ورکي یو دا ورکي چې د ټول ګناهونه ورته معاف کړي ټول ګناهونه ورته معاف ولکه سوای چې خپل لاس بستل شي په دې بسبب لري تسوای چې یو سړی معذور دی کمزور دی پلاسو دړ دی پخپو دړ راځي یو سړی دی هغه ودرېدو نه عادت دی یو سړی دی په پلای دړ دی په سل ګناهونو باندې دړ دی ونه چې دی ودرېږي ورته دا ودرېدل باسي نه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دغه ټول ګناهونه الله معاف کړي دویم انعام جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمائے فی کل یوم و لیلۃ عتق من النار و هر ماسپتن دراون رستو یو لس جوړیږي په هغه لس کې یو لاکھ کسان د جهنم نه آزادي الله یو لاکھ کسان د جهنم نه آزادي دا ډېر قیمتي روز دی دا انعامونه دي په دې کې ملاويږي دي بنده ته الله سورۃ البقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دروجی بحث روان دے باخر کے اللہ وی اے زمان پیغمبرہ داخل چی روجی نسی تاور دوی چی روجو نسی سحر نوخل ماخام پوریو نسی دا بنخوری دا بنکوی غلط کاتب نکی غلط سیز بناوری غلط وینا بنکوی غلط سیز باستعمال ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل جلالہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او زما پیغمبرہ دا خلق بستان تپوس کے زما ببارکی چمون روجدانو تبا اللہ کم سے ملاویگی اے زما پیغمبرہ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کلچ زما دا بندگان استان تپوس کے چا اللہ بقبضے وی پټول ورځ روزو نیولا لوګه برداشت تند برداشت کړه اوس والله موږ د کم ځای کې ملاويږي تور تو وایا چې روزدارو تاسو مگر زی زاینو پسې تاسو مگر زی الله پسې فإني قریب الله ویسا هر روزدار سره پخپلا موجود هر روزدار سره بخبلا موجود اے مسلمانانو باورې ښه کله چې موږ مسلمانانو ته خپل دا عمل حقیقت معلوم شو کنه په خدای یقین وکړئ موږ په دې عمل د سم توره شو خو د ټولو نه لوی کمې سره د ټولو نه غټ کمې دا د محترمو مسلمانانو چې مونږ د خپل عمل د حقیقت نه خبر نه یو عمل د حقیقت نه خبر نه یو کنه دا انعامات چې سړی واوري کړه سړی حیران شي چې ما ته هم دا ملاویږي او هدان کې دې خبرې تم سوچ پکار دی چې زما او ستا په روچي باندې الله ته فایده څه ده څه فایده شته الله په بچای کې سیوا سر زیادت راځي او کومه روجي ونیسو الله په بچای کې وسه کمې راشي دا هغه باوجود الہ العالمین وي
خو دا انعامونه چې حاصلول غواړي او دا چې حاصلوي د دې دپاره 2 څیزونه ځان سره یاد ساتئ 3 څیزونه اولنی څیز دا هغه عملونو نه ځان ساتل غواړي چې کوم عملونو د وجې نه انسان د دې خیر نه محروم پاتې پوهېږئ هغه اعمالو نه ځان لرې ساتل پکار دی چې د کومو عملونو د وجې نه انسان د دې خیر نه محروم پاتې کېږي اولنی دویم نمبر هغه عملونه کول غواړي هغه عملونه چې هغې د وجې نه انسان دا خیرونه ډېر په اسانۍ باندې حاصلولی شي دریم نمبر څه عملونه داسې دي چې هغه په دې کې کول ډېر ضروري دي دا 3 خبرې دي